طلاق د مسخره کوونکي هم واقع کېږي. مثلا یو سړی را ولاړ سي خپلې ښځې سره مسخرې کوي، مذاق کوي، ګپه کوي، په ګپه کې ورته وایي، په مسخرو ورته وایي چې ته پر ما طلاق یې، او په زړه کې طلاق نه وي خو په ګپه او په مسخرو دا ورته وایي، دا طلاق هم واقع کېږي. بعضې کسان داسې سوچ مثلا ووایي چې راسه زه د معاینې سره د ښځې سره به ګپه وکړم چې دا څه کوي، راسي خپلې ښځې ته ووایي چې ته په ما طلاق یې، او په زړه کې طلاق نه وي، ګپه کوي، مسخرې ورسره کوي، خو کتاب وایي طلاق واقع سو، دا ښځه پر ده حرامه سوه، دا ښځه پر ده طلاقه سوله، که څه هم دی ګپه کوي، په ګپه کې هم ته ښځې ته نسې ویلی چې ته پر ما طلاق یې، نه بلکې په مسخرو کوونکي، یعنې ته مسخرې ورسره کوې، په دې مسخرو کې هم طلاق